سبزی والا شته، فروټ والا شته، ګارمنټس والا شته، کم چې دا کاسمیټک سامان خرڅوي دا پکې شته، پکوړو والا شته، غني جوس والا پکې شته، ګنډېرو والا مختلف چې رقم کسانو پیله کم کاروبارو د هغوی په خواهش مطابق هغه ورته دوباره بحال فکسټ سره امداد کړی دی، چا تعاون کړی دی، ډونیشن یې کړی دی، هغه بالکل ضایع شوي نه دي. تاسو ته به ښکاري بالکل وګورئ جي دا نوې تلې او سبزي نوې ریړۍ بالکل دا چې کوم د فکسټ مشران دي د هغوی تصویران پرې لګېدلي دا تاسو ته به ښکاري جي د دوی دا خدمات په دغه شان شربتونو والا ریړۍ پکې جوړه کړې ده، سبزي والا ده، دغه شان کلونۍ والا ده او دغه شان مختلف قسم ریړۍ چې کومې دي هغه دوی ماشاءالله خلکو ته روزګار روان کړی دی. نو دا ډېر زبردست خدمات دي. بالکل چې کوم کسانو فکسټ سره امداد کړی دی ضایع شوی نه دی. ستاسو یوه روپۍ را رسېدلې مستحق خلکو دپاره. موږ دا روزګار ورنکړو نو دا کسان الریډي خپل دومره مسلو کې به پاتې شي چې دوی خپل روزګار طرف ته دومره زر نشي راتلی. ستانو د فکسټ خدمات د چا نه پټ نه دي. تاسو ته مخامخ ښکاري چې کوم په بونیر کې قدرتي آفات کوم سیلاب راغلی د هغې نه خلک متاثره شوي، په بازار کې د چا ریړۍ خرابې شوې، د چا دکانونه خراب شوي، په هغې کې د ټولو نه مخکې دا خدمات تاسو ته به ښکاري چې فکسټ ماشاءالله د سیلاب متاثرینو لپاره د لومبنۍ ورځ نه خپل خدمات کوي او تر اوسه پورې دا جاري دي. مشر را سره ولاړ دی، دوی سره به یو دوه خبرې کومه چې دا اوس چې کوم کسانو ته دا ریړۍ ورکړي دي د دې څه حساب کتاب دی او څومره ریړۍ دي تعداد یې راته وښایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څو چې کوم دا ریړۍ اوس ترتیب برابر کړی دا اوس څونه ریړۍ تاسو درولې جي؟ دا الحمدلله اوس چې دا کمې تا ته موجوده ښکاري دا 55 ریړۍ دي. د 55 کسانو دا روزګار موږ روان کړی الحمدلله. دا دې کې څه ریړۍ دي؟ سبزي والا شو، فروټ والا شو، داسې لږ یاد کړئ. دې کې سبزی والا شته، فروټ والا شته، ګارمنټس والا شته، کم چې دا کاسمیټک سامان خرڅوي دا پکې شته، پکوړو والا شته، غني جوس والا پکې شته، ګنډېرو والا مختلف چې رقم کسانو پیله کم کاروبارو د هغوی په خواهش مطابق هغه ورته دوباره بحال ماشاءالله. نور مو څه خیال دی د فکسټ د طرف نه څه به کوئ چې تاسو ماشاءالله په دې خدمات کې ښه تاسو د ټولو نه مخکې روان یې دې ټایم کې او نور هم ماشاءالله تنظیمونه دي هغوی هم چا نه کم نه دي او فکسټ ماشاءالله وښوله ټولو خلکو ته د هغې متعلق یو دوه خبر راته وکړئ. الحمدلله دلته په بونیر کې چې تاسو راشئ چا نه معلومات د پیله ورځې نه چې د ریسکیو څه ټایم کار شروع شوی نو فکسټ ولنټیر بالکل شانه به شانه ورسره ولاړ خپل خدمت یې جاري کړی. د هغې نه بیا چې کله فوډ ضرورت شو د فکسټ ولنټیر هماغه شانتې جذبې دغه شپه ورځ به لګیا محنت پې کولو فوډ یې ځای په ځای رسولی. زموږ ورسره میډیکل کیمپ هم ورسره بیا ولګولو. میډیکل کیمپ هم تقریبا 2 هفتې دا مسلسل لګېدلی ورسره. بیا چې کله د راشن سلسله راغله یو کور ته هم راشن رسولی دی. راشن سره چې بیا د کور کم ضرورت سامان و کټ پوزې پوم څه شی مو هغه هم ورته رسولی. بیا دوکانونو کې زیات تر خټه او په کورونو کې مو د هغې دپاره د لاسګاړو او د هغې هم دا خپل ولنټیر لګیو چې هغې دا صفایي یې ورسره کړې ده ماشاءالله. شیراز بی څه به ویل غواړئ جي؟ مهرباني وروره داسې دا چې لږ وضاحت وکړم دا زمونږ جی صاحب خو تاسو ته هم وی تقریبا اصل کې زمونږ کوشش دا و چې مونږ کله چې په بونیر کې دا حادثه وشوه کله دا مسله جوړه شوه د بونیر ټیم الحمدلله ځوانان اکټیو شو. بالکل دا زه وایم چې ودن هر لکه د ګنټه کې دننه دی ریسپانس کړی دی هغه علاقو ته ځان رسولي خلک یې ریسکیو کړي کوم ځای کې چې د څه ضرورت و هغه یې کړي دي. ورسره لږ ټایم کې بیا زمونږ چې مطلب 100 غنټې بعد زمونږ د فوډ ډسټریبیوشن هم شروع شو. هغه خلک ځکه چې هغه کورونه چې کله وران شول هغو ته فوډ پکار و هغه کیمپونو ته فوډ رسول و میډیسن پکار و هغه ټایم نه لګیا شوي یو. په لومبي فیز کې دا مرحله وشوه. بیا زمونږ کوشش دا و چې لږ غوندې حالات کله سټیبل شول چې اوس فکسټ خلکو ته د کور واپس د جوړولو یو سیستم روان کی. په هغې کې موږ د کټ بوزي غم وکړو په هغې کې موږ د لاسګاډي د بیلچې ګنټې غم وکړو چې کوم ملبې پرتې دي چې هغه د کورونو نه خلک په هغې باندې راوباسي. بیا هغې ته کټ بوزې ورکړو هغې ته مو راشن یې واچولې چې مطلب یو روټین روان شي. خو که داسې و موږ د روزګار دپاره دې ځکه دې خوا راغلو که نن مجبوراً به دی په بل باندې ډیپینډ پاتې شي. موږ مقصد دا و چې دا عمده خلک دوباره انډیپینډنټ شي د دوی خپل روزګار شي چې دوی خپله کمایي کوي او خپل سیستم ته راچروي. نن الحمدلله زه وایم چې دا زمونږ د دې حادثې نه پس دا په تاریخ کې دا لومبنی دومره غټ سټپ دی چې فکسټ واخیستو او انشاءالله دا په دې ځای نه ختمیږي. دې سره زمونږ مزید سروې روانه ده په سایډ کلو کې سروې روانه ده په دې سره زمونږ دوکانونه چې کوم خراب شوي هغو سروې روانه ده. په یو پراپر طریقې سره هغه کار به هم انشاءالله کیږي. نو کوم دوکانونه چې جوړېدی شي هغه به مو سره جوړوو. ماشاءالله. تاسو ته داسې څه د دې باره کې موږ ته ویلی شئ چې په دې یو ریړۍ باندې به څونه خرچه راغلي؟ 50 نه 55 هزار روپۍ په یو ګاډۍ باندې خرچه راغلي ده.
صحیح ده. نو به دغه شان خدمات موږ ټولو ته پکار دي چې څومره م ادارې دي ماشاءالله څومره تنظیمونه دي د ټولو ښه خدمات دی او دا پکسټ دا بالکل مخامخ تاسو ته ښکاري. نو بس دې خبرو پورې موږ ته اجازت راکوي. د الله په امان.